دا دنیا څنګه دا جی ډیرا بدرنګ دا جی دا مقبره درورا او بیا هنګ دا جی د دایره خالقا او جی دا تنګ دا جی زمانوم جلال خان یوسفزی دی د بای پروفیشن خو زه لویر یم او چونکې زما زه به دا وایم چې خوشبختي ده چې سندرو دنیا سره هم تعلق ساتم. نن زما یو نوې سندره ریلیز شوې ده بلکې اوس ریلیز شوه. دا دنیا څنګه ده جي ډېره بدرنګه ده جي د ممتاز اورکزی صاحب شاعري ده. چونکې دلته دا رواج نه و چې سندرې ریلیز سره بس غونډه کېده نو مونږ ممتاز عالم په وطن کې نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې هغوی هم دلته موجود وو. زموږ په یو وینا باندې راغل دي غونډې ته. دا د مفکورې ملګرو یو غونډه را جوړه کړه چې زه دې کې بس د سانګ لانچینګ سرمني وشي او ممتاز لاله په درناوي کې به دا غونډه هم را جوړه شي. دې موسیقي چې کوم ده هغه شارون بټي جوړه کړې ده. په دې کې موږ سره ګلورین باچا کار کړی دی، سنان محبوب کار کړی دی، اشبان روی کار کړی په ګیټار باندې، داسې نور ملګرو پکې کړی، وایلن مې پکې یوز کړی دی. خو بیا ویډیو چې کوم نه کې منتظر خان زموږ ډېر تکړه ملګری دی، آصف زموږ ملګری دی، هغه بیسیکلی دوبۍ کې بیا زما خوشبختي وه چې هغه هم وطن ته راغلی نو هغوی ما سره به دا کار د سندره کې وکړو. یا نن سبا هر قسمه ماهر لکه زموږ نه مخکې خلکو دا وایي سندرغاړي اواز ټیک نه دی یا ټیک ښه دی یا نه ښه نه دی یا سندره ښه دی یا ښه نه ده. اوس به ایکټینګ هم پرفیکټ کې ستا ډریسنګ ستا هر څیز ستا چې مطلب ستا کوم انداز دی د ویلو انداز هغه هر څیز نوټ کېږي. دنیا څنګه ده جي ډېره بدرنګه ده جي نو دا به په دوه درې څیزونو ښایسته کېږي. هغې کې په اول نمبر باندې زموږ چې کوم دی د امن چې زموږ به خاوره امن وي چې امن راشي. بیا موږ د خپل ماحول خیال وساتو هر لحاظ سره که هغه د ایون د انوایرمنټل چې زموږ کوم دا چینجز را روان دي که خیال وکړو ګرمي ډېره زیاته وي یخني ډېره زیاته وي نو هغې دپاره ونه بوټو هغه هم زما په خیال د امن یو نښه ده که نه دا ونې بوټي او څومره چې ماحول زموږ ښایسته وي دومره به موږ ژوند په ښایسته کوو فرش هوا واخلو. نو دغه څیزونه ضروري دي زموږ معاشره بالا ښایسته کېږي او یو بل لپاره به په زړونو کې سپیس ورکوو. ما نوم حیات روغاني دی، زه د چارسبې اوسېدونکی یم. زموږ دلته کې دا روایت نشته، د دې سندرو د لانچینګ پروګرام نشته. نو موږ په خپلو محدود داسې پیالې چیو باندې ملګرو ته خواست وکړو، ملګري راغلل، موږ وویل چې موږ دا یو سلسله شروع کړو نو زموږ به دومره وس کېږي د چا به ډېر وس کېږي موږ به یې لږ خراب وکړو نور خلک به ډېر زیات ښه وکړي خو یو روایت به جوړ شي.